دروغ ویل مولوي صاحب والله بالله دا د عالم شان سره مناسب نه دی. دا برداشت پیدا کې دا زما کتاب نه دی، دا ستاسو مناظر خزریات صاحب لیکلی ده او المسلک المنصور د دې نامه ده او صفحه نمبر 33 کې. لکه اوس واورئ چې آیا زمون کتابونو کې د قرآن او د حدیث خلاف کارونه دي یا د دې کتابونو کې دي؟ نو دی د ټول نه اول دی دلته وایي خزریات صاحب دی وایي چې دغه قبر نه مراد د غزمکې والا قبر نه دی بلکې دی کې عذاب او ثواب نشته. او قرآن کې الله رب العزت څه فرمایي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور. دغه الله رب العزت فرمای هم دغه قبر مراد الله پاک په قرآن کې فرمای او دی دغه توای صفحه نمبر 33 کې قبر سے مراد یہ گڑا دنیا کی زمین والا نہیں ہے. او بیا مولوی سے محترم دین علاوه یو آیت نه ډیر آیتونه دي. دی خبر کیسه لګیا دی قرآن پیش کا حدیث پیش کا ثابت ک چې ستا کتابونو کې د قرآن او د حدیث خلاف خبرې دي. بل دغه رب العالمین فرمای واذا القبور بعثرت. نو آیا چې الله دغه قبر یادی نو ستا مشر لیکل چې دا قبر نه دی، دا خو دین علاوه یو بل خبره واور ناشنا خبره کوي. دی دلته وایي علامه خزریات بکروي سي په صفحه نمبر 33 کې دی وایي اوږد عبارت دی چې ټول وایم ټیم ځای کېږي مقصودي خبره به رااخلمه که چېرته دې پوره عبارت په خپل ټرن کې دې که د دې زړه کې دا شک وي چې نیم عبارت یې وویله نیم وروسته نوم یې پټ کړله تا ته اجازت دی په خپل ټرن کې کتاب دې مانه واخلي او بیا پوره عبارت دې ووایي. مقصدي خبر دا ده چې دی وایي دغه قبر کی سوال اور جواب بہم نہ کی گئی مثلا نکیرین کا سوال و جواب کرنا اس کے بعد قسم قسم کے راحت ملنا یا عذاب میں مبتلا ہونا قبر کا تنگ ہونا اور کشادہ ہونا اور عذاب قبر کی وجہ سے معذب کا چیخیں مارنا اور بچھو اور سانپوں کا ڈسنا وغیرہ ایسے امور ہیں جن کا تعلق اس ظاہری گڑھے سے نہیں ہے. دی وای چې کله په دغه انسان باندې دا قبر چې تنګیږي یا په دغه انسان باندې چې عذاب راځي لددی د وجه نه ورکه ورله چې لددی د وجه نه دغه انسان په دغه چغه چې اوزي د خلینا دا د دې قبر کې نه وي. او دینه علاوه بل خبره کوي چې دغه قبر کې داسې نه کېږي چې دا قبر دې راتنګ شي په دغه مړي باندې حالان کې دا د قرآن او د حدیث خلاف عقیده ده. زما سره دا حدیث د پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث ده، حدیث د ابو هریره رضی الله تعالی عنه هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نقل کوي او ترمذی کې دا موجود ده. فرمای عن ابي هريره رضی الله تعالی عنه فرمای قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا اخبر الميت آتاه ملكان اسودان ارزقان يقال لأحدهما المنکر وللآخر النکیر. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای اق دو نمونه د فرشته په حدیث کې هم ذکر شوله کم چې اق کتاب کې ذکر کړو. رسول الله فرمای چې کله مړی دفن کړي شي دا فرشته په دې قبر کې ورته راځي هغه چې دې قبر کې ناراضي. استغفر الله. یوا دویمه واورئ مسلمانانو دا هغه خلک دی چې منبر ته وخیږي مونږ توحیدیان یو مونږ قرآن وایو حدیث وایو تاسو د ټولو نه غټ دشمنان د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو او د قرآن مجید یې ستا د یو خبرې به زه درته جوابات کوم محترمه ځان سره زما ټولې خبرې ولیکه د قرآن او د حدیث په روشنایي کې دې ماته جواب میلاو شي. بله خبره هلته دې وویله چې دغه انسان دغه جسم دغه ځمکه په دې باندې نه تنګېږي. نو رسول الله فرمایي کله چې دا فرشتې راشي دا فرشتې د راتلو نه پس که چېرته دا انسان نیکو رسول الله فرمایي ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا. رسول الله فرمایي چې 70 گز دغه ځمکه به دا به دې باندې کولاو کړی شي که چېرته دا انسان نیک وي. هغه وایي دا نه دي صحیح. بیا مولوي صاحب محترم که چېرته د دې غوندې کې بدعمل خلک وي چې قرآن نه مني حدیث نه مني چې په خپل کتاب کې لیکلو چې دغه ځمکه دا نه تنګېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم 1400 کاله مخکې د دې خبرې وضاحت کړی دی. مسلمانه دغه شان د خلکو د تقاریرو نه دوکه نه شي، مسلمانه دغه شان د خلکو د کتابونو د عبارتونو د ذهن ګډوډ نه شي، بلکې کله چې هم یو مسله کې شک درته مبتلا شي قرآن طرف ته رجوع کا د رسول الله د احادیثو طرف ته رجوع کا تا ته به صحیح جواب ملاویږي. مونږ چې کله دا کتاب وکتله چې آیا په دې کتاب کې داسې دی چې دا قبر تنګېږي هم نه کولاویږي هم نه ذهن کې اشکال پیدا شو. رسول الله د احادیثو طرف
طرف ته مو رجوع وکړله. رسول الله موږ ته فرمایي چې کله دا فرشتې چې کله راشي سوال جواب وکړي انسان ګناهګار وي بیا دغه ځمکه چې کله انسان ګناهګار وي دغه ځمکې ته به وویل شي فیقال للارض وبه ویل شي دغه ځمکې ته التئمي علیه چې دغه ځمکه دې راتنګه شي په دغه انسان باندې فتلتئمو کچرته دغه ځمکه پس دغه ځمکې به راتنګه شي په دغه کس باندې فتختلف اضلاعه او دغه ځمکه تنګېدل به داسې وي چې دغه انسان دا پختې او دا پختې د یو ځای سره به داسې شي. محترمو دا د رسول الله احادیث دي. کتابونو کې د دې خرافات دي کتاب د دې د مشر دی یوازې دا نه دی محترمو چې مونږ په چا باندې الزام لګو مونږ په چا تهمت لګو یا مونږ په چا باندې غلط بیاني کوو دا بل کتاب زما په لاس کې د دې د مشر دی او